کتونکو السلام علیکم. د اسفندیار ولی خان د عوامي نیشنل پارټۍ رهبر پریزیډنټ چې کوم دی هغوی د منظور پښتین باره کې یا د پاکستان پښتون تحفظ مومنټ باره کې چې کومې خبرې کړې دي د هغې نه پس موږ وکتل چې یاره په سوشل میډیا باندې یا جرنلي خلک په هغې ډېر زیات ډسکشن کوي. لمبې خو زه دا وایم چې یاره اسفندیار خان کوم شخصیت دی یا د هغې چې کوم لیول دی د هغوی د فیملي نو داسې بیان ورکول دومره ښکته راتلل دا خو لکه هغه نو فکر دا خو د هغه بچي دي که موږ وګورو نو دا ټوله لکان د پښتون صف نه که هغه علي دی که هغه محسن دی که هغه عبدالله دی دا ټول د دغه نه راغلي دي د پښتون صف نه او بیا چې کوم دی دا د نیشنل یوت ارګنایزیشن چې کوم دی بلکې محسن خو د هغې انټل ریسنټلی پریزیډنټ هم پاتې شوی. یو سوال دی چې د پی ټي ایم د راتلو سره واقعي عوامي نیشنل پارټۍ ته لږه داسې تکلیف ورته شوی دی یا لږه هغه هیټ فیل کړی دی. خو د اسفندیار خان دا بیان چې یاره پی ټي ایم چې کوم دی د دې شاته د ملک مقتدر ادارې دي یا انټیلیجنس ایجنسۍ دي نو بیا هغوی چې خپل کیس کوم بیلډ کړی دی نو لکه هغه موږ وګورو نو هغه وایي چې یاره محسن او علي چې کوم دی دوی په وزیرستان کې هلته کې د فوج قبضه ده تقریبا دا وایي چې هلته کې فوج مکمل اختیار دی او که چېرې د دوی د فوج خلاف وي یا دوی د فوج خلاف وي نو بیا څنګه دوی هلته کې الیکشن وګټو. نو هغه پریمایز دا کوي چې دوی دواړه باندې الیکشن وګټه او پښتون لیډرشپ چې کوم دی مذهبي او سیاسي لیډرشپ چې کوم دی هغه د میدان نه لرې کوم. ما په خیال اسفندیار خان د هغوی خپل حیثیت چې کوم دی هغه مسلمه دی د عوامي نیشنل پارټۍ تحریک چې کوم دی یا د هغې د جمهوریت دپاره د انساني حقوقو دپاره د پښتنو دپاره هغه هر څه په خپل ځای باندې. خو ریسنټلی که موږ وګورو پښتنو باندې چې کوم حالات راغلي دي د هغې کې زمونږ لیډرشپ له پکار دي چې لږ ځان ته وګوري چې یاره دا خو نه ده چې دیکھا جو تیر کا کہ کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی چیرې د دوی نه کمې غلطۍ شوي دي. یو خاصه توګه بنیادي شی چې کوم دی خو دا دی چې زموږ پښتون لیډرشپ د تیرو لسو کالو کې موږ کتلی چې دا مکمل په کور کې ناست دی او دوی د عوام سره رابطه ختم کړې. یوه دویمه خبره دا ده چې دې ټایم کې خاص کر په پښتنه سیمه باندې د دوی سره بالکل څه منصوبه څه پلان نو بلکې زه دا وایم چې هغه ان وای او وه یا پښتون صف و هغه هم د عوامي نیشنل پارټۍ تقریبا ډیفانکټ ورته ویلی شو یا ختم کړی شوي ورته ویلی شو. نو اوس دې سچویشن کې بیا د قبایلي سیمې حالات بیا دا شپ کول نو ما په خیال په داسې حالاتو کې خو یو خوا پی ټي آی راغله پی ټي آی سره زمونږ لاک اختلاف صحیح خو یو شی و چې یوت ته چې کوم دی هغوی یو خوپ ورکړی دی ټیکو یا غلط په دغې کې نه پرېوځو خو یو امید د یوت سره د نوځوانانو دپاره یو خوپ و. خیبر پښتونخوا کې دغه شی ډېر زیات ویکیوم و. بیا د هغې نه پس راغی پښتون تحفظ مومنټ. ګوره پښتون تحفظ مومنټ چې و کومه ایشوز به اخیستلې هغه ډایرکټ که د سوات وه که د پېښور وه که د چک پوسټونو وه که د ملیټري اپریشنز وه که د لینډ ماینز وه که د خلکو زورېدل وه هغه داسې یا که د حقوقو وه هغې فرنټلي چې کوم دی واخیستلې هغې کې بالکل هغوی شپ نه دي کړي ډایرکټ یې ویلي چې زموږ سره ریاست دا کار کوي. بل زه یو سوال کوم که چېرې واقعي د پی ټي ایم شاته فوج نو محمود خان اچکزی هم د پښتون تحفظ مومنټ سره ولاړ دی نو بیا محمود خان اچکزی چې کوم دی که چېرې فوج دا دوه کسان یا مقتدر ادارو دا دوه کسان پاس کول نو بیا محمود خان اچکزی ولې هغوی فیل کړی. نو ما په خیال دې وخت کې اسفندیار خان غوندې شخصیت له داسې قسمه کنفیوژن پیدا کول نه دي پکار. دا خو ماته ښکاري چې دا خو د ده کشران دي پکار دي چې د دوی په سر باندې لاس ایښی وي دوی له ډایرکشن فردر صحیح کړی وي او هغوی غواړي منظور پښتین هم د دوی کور ته راځي محسن داول هم د دې کشر دی بلکې ټول پښتانه که چېرې اسفندیار خان لږ د مینې لاس او لږ د دې خپل دغه نه به راوتل پکار وي د 400 د حدودو نه به راوتل پکار وي پښتنو نه به تلل پکار وي. په سوات کې څه وشو وزیرستان کې څه وشو په قبایلي سیمو کې څه وشو نو که پښتون لیډرشپ یو طرف دوی مونږ ته خطره ده نو چې خطره ده نو بیا خو خانې کور به ناست دی بیا خو به دا ګیله نه کوي چې بل سړی به راځي هغه به میدان ته ځي نو علي میدان کې دی منظور میدان کې دی محسن میدان کې دی دا هلکان میدان کې دي ځوانان میدان کې دي. بله خبره اخري خبره پارلیمنټ کې ستا رول نن سبا څه دی؟ په پارلیمنټ کې درې غټ نیشنلسټ فورسز چې دې وخت کې دي یو عوامي نیشنل پارټۍ یو نماینده دی او د پښتون تحفظ مومنټ دوه نمایندګان یو علي دی یو محسن دی. تیرو څلورو میاشتو کې که د پښتنو باره کې چا خبره کړې ده نو هغه یا محسن کړې ده یا علي کړې ده. عوامي نیشنل پارټي پته نه لګي چې د دوی قیادت چې کوم دی په نیشنل اسمبلی کې یا په سینټ کې د کومو وجوهاتو په بنا باندې خاموش دی. بلکې زه به دا وایم اسفندیار خان دې په خپله باندې د حیدر خان نه دا تپوس کړي چې یاره خوریا ته خو په دې نیشنل اسمبلی کې د تیرو څلورو میاشتو نه ناست دی
نو ته دا ووایه چې تا باندې د پارټۍ ډېر انویسټمنټ کړی دی، ته وزیر اعلی جوړ کړی وی، تا باندې ډېر زیات خرچه کړې ده، مطلب ټول هغه کیپیټل یې د باندې دغه کړی. نو په دې څلور میاشتې کې تا په دې نېشنل اسمبلی کې د دې پښتونخوا باره کې یا د پښتنو باره کې تا اوسه پورې څه خبره کړې ده؟ نو ما په خیال اسفندیار خان ته پخپله پته ولګي چې د پښتنو نمایندګي دې ټیم کې څوک کوي. ټیک شو، باچا خان خدمات هغه مسلمه دی، د ولی خان خدمات هغه مسلمه دی، ایون د اسفندیار خان پولیټیکل سټرګل هغه مسلمه دی. خو د موجوده حالاتو کې ما په خیال داسې کنفیوژن پیدا کول دا د اسفندیار خان د لیول ما په خیال نو پکار، دا د پښتنو تقسیم چې کوم دی د دې په ځای باندې پکارو چې ځوانان یې ځان سره